Audio Jungle. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو سرفراز دورانګي تاسو ته مینه ډک سلامونه قدرمنو دلته مونږ دي راغلی او دلته تاسو ګورئ یو غاڼې دی او دا غاڼې چې کم دی دلته به د 400 په د ضلع کې دی او ورسره خوا کې چې کم دی دا خیشکو کلم سره نږدې دی او د خیشکو کلی سره چې کم دی باباجي کلم دام جی وسره نږدې دی او نن چې کم زموږ کم د خبره چې کم جی ټاپک دی نو هغه جی په د ګوله په حواله باندې دی که تاسو زما جی په د هغه باندې فرند باندې که تاسو ګورئ دا جی یو ګوڼې غاڼې دی او که تاسو که د خیبر پښتونخوا جی ته که تاسو ګورئ زموږ جی د خیبر پښتونخوا که ماشاءالله که سبزي که تاسو ګورئ که تاسو ګوړه که تاسو ګورئ که تاسو که مالټه ګورئ نو ماشاءالله یو ډېره جی مشهوره مالټه ده او دغه ګوړم جی که تاسو ګورئ د ګوړم چې کم دی زموږ د پاکستان نه جی بار چې کم دی دا ځي نن چې کم دی د خیش کو چې کم دا خلک دی دوی په د ګوړې په حواله باندې جی په یم خیبر نیوز سره څه خبرې وکړي راځي چې واورو ټیک ټاک تاسو ته راکالي وایو څنګه نوم دې څه دی میر ولی دا کوم ځای یې بادر خان کلی دا راته ووایه چې د ګوړې په حواله باندې به څه وي بس ګوړې په حواله باندې خو موږ دا وایو چې په ګوړه باندې خرچې زیاتې دي ټیک ته ده ګرانه خو خرچې پې ډېرې بړو دي مزدور کم ځای ته ورسېرو سامانونه چې کم پکې استعمالېږي هغه کم ځای ته ورسېدل او د هغې باوجود ریټونه دي ډېر بیکاره او نورې د دې زمونږ د دې سرحد د علاقې او خامخا درې زمونږ د 400 د علاقې چې کومې ګوړې دي د دې غوندې ګوړې په یو علاقه کې هم نشته تاسو وګورئ د پنجاب ګوړې یا فرض کړو د نورو سند علاقو ګوړې دا ټولې دي ترشي زمونږ د دې سرحد ګوړې چې کومې دي ټولې بار روانې دي تاسو چې کوم دا ګوړه ده دا کم منډۍ ته ځي هر یو منډۍ ته ځي که نه تاسو خپله زمونږ خو لکه ځي خو هرې منډۍ ته خو لکه موږ خپل ځانې چې خرڅوو موږ د فرخاد په منډۍ کې خرڅوو دا را څنګه ووایي چې تاسو څنګه د ګرانۍ په حواله باندې خبرې وکړو چې یاره ډېره ګراني ده تاسو چې کله دا ګوړه منډۍ توړي نو هغه هم دا خبره تاسو ته کوي چې یاره دا ګوړه ګرانه ده موږ ته خو هغه هم دا خبره کوي چې ګوړه ګرانه ده خو لکه هغه خو د ګاڼې د روټین نه دی خبر که نه دلته د خرچو نه خو نه دی خبر د زمیندار د ژوند نه خو نه دی خبر هغه که نه ته بس څه د ګرانۍ ذمهوار څوک دی د ګرانۍ ذمهوار خو بس زمونږ د حکومت دی نو بس نور څوک دی ذمهوار خوشحاله اوسئ آباد اوسئ قدرمنو دلته موږ سره بل یو ملګری دلته موږ سره موجود دی راځي هغې سره چې کم دی د ګوړې په حواله باندې یو خبرې وکړو هغه سره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی ښه غني صاحب تاسو څنګه بالکل خیر جی شکر دی څه نوم دی ستاسو جی احمد خان جی احمد خان څنګه جی. یې قدرمنو زه تاسو جی بله خبرو کوم نن موږ ته دعوت هم چې کم دی احمد خان جی راکړی دی احمد بھائی څنګه چې ټولو ملګرو د ګوړه په حواله باندې خبرې وکړې تاسو به جي څه وایي جی دا خو چې کوم دی دا غني منګه چې پیلو کرو نو هغه بیا لکه خاورې مورې ورته ور واچو مزیدار ګوډونه موډونه ورته وکړو او بیا هغه صفا شي بیا هغه غټ شي هغې نه پس بیا موږ غاڼې ته وروړو بیا سپین کو لکه داسې څنګه شاته لګیا دي تاسو به وینئ دې سپینۍ دې نه بیا موږ غاڼې ته ور مخکې کوو نو بس هغې نه بیا اوبه وځي بیا موږ غاڼې ته ور واچو د کړي ته د هغې نه پس بیا ترې نه ګوړه جوړېږي لکه محنت یې ډېر زیات دی خو نن سبا تا ته ښه پته ده دراني صاحب تاسو هم جي پته ده ما ته نه تاسو ته هم پته ده جی جی څنګه بچې ښې خیر دی نوم دې څه دی زویه زاهد دا الله کوم ځای یې دیج بادر خان کلی دا راته ووایه چې نن د ستاسو چې کوم دی دا ګوړه نن زموږ یو ټاپک دی په د ګوړې په حواله باندې څه به ویل غواړئ یاره جی بس زمونږ خو دا ګوړې ګاڼې روانې دي او د ګوړې روټونه نشته جی چې منډو ته لاړ شو هلته هم بس دغه شان حلې نو ګوړه کې ګراني ده ګرانې ده جی څه وایي ګران دی او چې ګرانې ډېره ده خرچې پې زیاتې دي او چې وروسته وګورو نو بیا څه پیدا نه کوي که نه نو مونږ هم خپل خدای شته خپل ځاني وختي پاڅو دا د 4 بجې او تر ماښامه پورې کار کوو 4 پوره وباسو چې مزدورۍ ته وګورو مزدوري هم کمه ده او ګوړه ریټ نه کوي جی جی قدرمنو جی پروګرام جی راټولم ماشاءالله زه چې کوم د کلي کې ولاړم د دې کلي نوم چې کوم دی بادر خان کلی دی او څنګه ما څنګه چې سټارټ کې دا خبره وکړو چې دی دا 400 دی جی یو ضلع دی او دې سجي خوا کې یو کلی دی خیش کو ورته وي خیش کو سجي بیا خوا کې یو کلی دی باباجي کلی ورته وي زه د خیش کو خلکو چې ماشاءالله مسلم تعریف کوم ماشاءالله ډېر ښکلی ډېر پښتانه ډېر عزتناک جی خلک دي او څنګه چې نن تاسو ته پته زموږ چې یو ټاپک و د ګوړې په حواله باندې ټولو ملګرو چې کوم دی په د ګوړو په حواله باندې موږ سره خبرې وکړې زه د خاص کر احمد بھائی ډېر شکر ګزار یم د بابا ډېر
ډېر شکرګزار یم د دې مرګورو ډېر شکرګزار یم چې نن یې موږ ته دلته دعوت راکړی و او ډېرو مرګور جي دا خبره وکړه چې خاص کله هغوی موږ سره چې کوم دی په ګرانۍ په حواله باندې هم خبرې وکړي د اکثر دا خلک وایي چې یاره ډېره ګراني ده خو دلته وایي چې یاره ټیک شو ګراني شته خو د دې خلکو چې کوم دی نو هغې نه سوا د دې محنت دی خوشحاله اوسئ آباد اوسئ موږ دعاونو کې یا ساتئ الله په امان